یو کس ته ویلي په منبر یې مسله کړې وه چې د غواو بیزو میتیازې پاکې دي چې د کم زناور غوښه خوړه کېږي میتیازې پاکې دي. یو بابا ولا په بوتل کې میتیازې وړی چې مولوي صاحب یو ګوټ ته وکړه زه به بیا وروسته وڅښم. چې زه دا خو مونږ داسې ګپ لګو ځان له خو نه څښو. دا تا ته وایي دا کوشش صرف په احنافو باندې کوي. د امام صاحب رحمت الله علیه حلال حرام کړي نه دي او حرام حلال کړي نه دي او نه د اوسه پورې دوی ثابتولی شي. دا خو صرف عوامو ته لګیا یا عوام په سترګو کې شګې وراچوي. دوی وایي مني پاکه ده نو مني پاکه ده بیا یې خوره که نه چې د معقول اللحم زناور میتیازې پاکې دي بیا یې څکه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې راځي چې یو ځل مدینې منورې ته لاړو. امام باقر رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضري ولګوله. امام باقر ته پته و چې ابو حنیفه رحمت الله علیه د دینی مسائل او د احکام په باره کې په قیاس او په رای څه فتوا ورکوي. امام باقر ته چې پته ولګېده چې دا هغه د عراق ابو حنیفه رحمت الله علیه دی نو تپوس یې ته وکړل ته هغه ابو حنیفه چا چې زما د نکاح دین بدل کړل او د قطعي نصوص د قرآن او د حدیث په مقابله کې قیاس ته ترجیح ورکړل خپل اصول یې جوړ کړل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته په ادب او احترام سره وایي حضرت ته کېنه او تپوس وکم به زه یو څو خبرو. امام باقر رحمت الله علیه چې کېناست امام ابو حنیفه مخ ته په ادب باندې کېناستو په دې زنګرانو باندې کېناستو عرض یې وکړ زه درې خبرې تپوسم ما ته د دې درېو جواب راکړه. امام ابو حنیفه ورته وایي سړی ضعیف دی که ښځه ضعیفه ده؟ امام باقر ورته وایي ښځه. امام ابو حنیفه وایي د سړي حصه څومره ده او د ښځې حصه؟ امام باقر ورته وایي د سړي دپاره 2 حصې او د ښځې دپاره 1 حصه ده. امام ابو حنیفه ورته وایي دا ستا د نکاح قول دی کما ستا د نکاح دین بدلولی او په قیاس سمې فتوا ورکولی نو قیاس خدا وایي چې مرد تکړه دی سړی تکړه دی دته دې 1 حصه میلاو شي ښځه کمزورې ده دته دې 2 حصې میلاو شي. خو ما قیاس ته توجه نه ده ورکړې چې نص د قرآن موجود دی ما ستا د نکاح دین نه دی بدل کړی ما د سړي دپاره 2 حصې او د ښځې دپاره 1 حصه مقرر کړله. بیا ورته امام ابو حنیفه وایي مونځ افضل دی او که روژه؟ امام باقر وایي مونځ افضل دی. امام ابو حنیفه ورته وایي ستا د نکاح ارشاد دی کما ستا د نکاح دین بدلولی نو د قیاس تقاضا راغله چې په ښځه باندې کله حیض راشي د حیض نه پاکه شي نو ما به ورته د مونځ حکم کولی حالان کې زه ورته د روژې حکم کوم ځکه ستا نیکه محمد رسول الله د روژې حکم کړلی زه قیاس نه کوم زه ورته د روژې حکم کوم. امام ابو حنیفه ورته وایي میتیازې زیاتې ګندې دي او که نطفه مني زیاته ګنده ده. امام باقر ورته وایي دا میتیازې زیاتې ناپاکې دي. امام ابو حنیفه ورته وایي که ما ستا د نکاح دین بدلولی نو ما به په دې مسله کې حکم کړی وی چې د پیشابو د میتیازو په خارجېدو باندې غسل دی او د مني په خارجېدو باندې اودس دی ځکه چې مني زیاته ګنده نه ده. لیکن زه ستا د نکاح دین نه بدلوم زما فتوا داده چې د منۍ په خروج سره به غسل کوي او د اودس په ماتېدو سره به اودس کوي په میتیازو سره. کله چې امام باقر دا خبرې واورېدې خوشحاله شو بدګماني ورکه شوه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پاڅېدو او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ورته غاړه وتو او مهرباني ورته وکړه او تندی مبارک یې ور خوړ کو. دا یوازې دا دور نه دی چې خلک ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې فتوی ورکوي. په هغه زمانه کې خلکو امام ابو حنیفه نه پرېښی د ابو حنیفه مذهب ته کنځلې کړې وې د ابو حنیفه فقه ته کنځلې کړې وې. نن زمانه کې خلک امام ابو حنیفه پسې لګېدل دي. چېرته شوافیه چا ونه چېړل چلته حنابله چا ونه چېړل چېرته مالکیان چا ونه چېړل چې چېړي صرف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب چېړي. او افسوس زمون په احنافو باندې دی. قسم په الله موږ په نکاح غیرت کوو
من په خاندان غیرت کو، من په خور مور غیرت کو، من په لور غیرت کو، په بچی غیرت کو، په کلی غیرت کو، په ضلع غیرت کو، په ملک غیرت کو، په مشر غیرت کو، په گورنر غیرت کو. لیکن زمانگ ابو حنیفه ته کنځلې کیږي، ابو حنیفه بیا ته کنځلې کیږي، منګه خاموش ناسیو. دې غیرت ته غیرت نه وای، دې ته به غیرتي وي. دا پخواني بوډاګان وسم کلک ولاړ دي بازي. یو بابا و هغه زمون په هدیره کې یو مولا ولاړو، ویلې چې ابو حنیفه دا غلطه کړله دا یې غلطه کړله، وی لاټي راسوه دې سټ ته مې وله ورچته کړه، اکونټۍ والا لاټي وی لسې مې ښکته راټیټ کړه چې کېنه دا تا مولا کړی وي، ته یې څوک د ابو حنیفه په باره کې غلطي را ایستونکې. مخکینو کې غیرت شته، کوشش په نوجوان شروع دی.